یو مسلمان بندوي چې الله رب ذوالجلال جل جلاله ما ته په هر کار کې کامیابی را نصیب کړي. خدا هر کار نه مراد کم کار دی، شرعي مقاصد ګورخه، غیر شرعي نه. اوس دا مطلب نه دی چې یاره داسې وظیفه را لراکه چې الله پاک راته شراب یو بوتل راکړي، دا خو حرام دي. په خبره باندې پوهېږي. شرعي مقاصد نو هغه دا سوچ او فکر وي چې الله پاک زما مدد وکي او په هر شرعي مقصد کې الله پاک ما کامیاب کی. او بل دا دی چې یاره زما دا اعتماد او د توکل کې فرق راغلی دی چې زما دا اعتماد بروسه او توکل صرف او صرف د الله په ذات باندې جوړ شي. او دا په هر مسلمان باندې ګوره واجب دی چې دی به په ټولو معاملاتو کې په الله باندې توکل کوي، الله ته به رجوع کوي، اعتماد به په چا باندې کوي؟ په الله باندې به کوي. نو آیا داسې وظیفه شته چې زما اعتماد او یقین می پوخ شي، توکل او بروسه می د الله په ذات باندې مکمل جوړ شي او الله پاک زما په هر جایز کار کې زما مدد وکي؟ داسې یو آیات یا داسې یو علاج او یو نسخه یو دم قرآن عظیم الشان کې شته؟ نو مونږ وایو چې شته دی او بالکل شته. ښه دا آیات دی د سورۃ الانفال نهم سپاره ده او نهم آیات ده. ښه نهم سپاره نهم آیات سورۃ الانفال. استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. دا هر جائز مراد د پاره سور لزل بیوی تر سورزو پوری تر یول سورزو پوری. الله رب ذوالجلال جل جلاله بده توکل اعتمادم برابر کی او په هر جائز کار کې به الله رب ذوالجلال جل جلاله ستا مدد کوي او الله رب ذوالجلال ورته کامیابی حاصله.